تاسو ته پته ده چې څه ورځې وړاندې وزیر اعلی رمضان پیکج په دې صوبه کې اعلان شوی نو زه خو دې ټولو کې اول دا وایم چې د کومې کسانو ورکرانو یا د مشرانو یا ایم پی ای ته یا ایم این ای ته یا اعلی چارواکو ته کوم نومونه ورکړي دي نو زه په شدید الفاظ کې دوی مذمت کوم. د هغې وجه دا راځي چې هغه کسانو د خپل کورونو نه خپل رشته داران لس کسان نومونه په یو ځل باندې ورکړي دي. په دې کې چې ډېره بېقاعدګي شوې ده او چې کوم مستحق خلک وو هغه اګنور شوي دي او کوم غیر مستحق خلک وو هغو ته پیسې میلاو شوي دي. نو که دا جی واقع د انصاف ګورمنټ وي نو جی زه د وزیر اعلی صاحب نه او د دې صوبې چې کوم چارواکي دي اعلی د هغو نه دا مطالبه کوم چې د دې د انصاف او شفاف انکوایري وشي او دا کم لیسټونه چې دي که نه دا کم نومونه چې چا ته چې دا پیکج میلاو شوی دی د دې د نومونه د پبلک کړی شي چې دا په میډیم راشي او دا د خلکو ته فتم ولګي چې چا ته میلاو شوي دي. ځکه چې ډېر یتیمانان چې هغو د ماښام او د سهار د روټۍ وس نه کېږي هغه کونډې زموږ خویندې میندې چې هغه بېوسه دي د هغو وس نه کېږي نو د هغو په ځای باندې پکار ده چې دا هغو ته میلاو شوی وی خو د هغه اګنور شوي دي او د دې پی ټي آی چې کوم ملګري زموږ هغو پکې د خپل کورونو نه خپل رشته داران یا پکې چا خپل رشته دارۍ پاللي دي او اته نومونه یې ورکړي دي او دا هغو ته میلاو شوي دي. نو د دې د حساب او شفاف انکوایري وشي او زه دا یو ځل بیا پرزور مطالبه کوم چې دا نومونه او دا لیسټونه د پبلک کړی شي ولې چې موږ ته هم پته ولګي د عوام ته هم پته ولګي چې اختر را روان دی که د سرسایي هغو ته ضرورت دی چې بیا ورته په ټایم باندې سرسایه میلاو شي سرسایه والا خلک ورکړي. او په دې ملک کې یو اداره بل هم ده د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې چې دا واحد ودیسي اداره ده چې په دې کې د هرې پارټۍ والا خلکو ته میلاویږي. زه دا وایم چې مالدار ته به هم میلاویږي خو اکثریت خلک غریبانو ته میلاویږي. نو پکار ده چې دا په داسې طریقه باندې دا انکوایري دا سروې شوی وي چې هر مستحق ته د هغې حق میلاو شوی وي. زه یو ځل بیا د وزیر اعلی صاحب نه او د اعلی چارواکو نه دا پرزور مطالبه کوم چې کومه سروې او کوم نومونه تاسو ته میلاو شوي دي نو دا جی د مستحق چې کوم غیر مستحق دي هغو ته میلاو شوي دي او مستحق ته نه دي میلاو شوي دا لیسټونه او دا نومونه جی پبلک راشي. مهرباني.